بسم الله الرحمن الرحیم. زورخان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز. خپل کتونکو سره یو خبره شیر کوم چې اکثر زمونږ په کورونو کې داسې مشران وي یا ځوانان وي، هغوی ته په جسم کې، په لاسو کې، په ملا کې، په خپو کې تکلیف راشي. نو هغه تکلیف ضروري نه چې هغه سرجري ته لاړ شي. د هغې دپاره کوشش کوئ چې تاسو د یو ښه فزیوتراپسټ سره چې دی رابطه وکړئ. په دې حواله باندې نننی پروګرام زمونږ د خپل کاټلنګ تحصیل عوامو لپاره او د دې نه بهر چې کوم ځای کې زمونږ د اواز څوک اوري د هغوی دپاره ډېر اهم دی، د آګاهۍ دی چې یاره فزیوتراپسټ چې دی دا څه شی دی او په کومه بیمارۍ کې تاسو ته فزیوتراپي دا به تاسو کوئ. ولاړ یم په لونخوړ روډ کاټلنګ صفدر میډیکل سنټر کې. دلته چې کوم ډاکټر صاحب دی محمد فیاض خان، د هغه سره به تفصیلي خبرې کوو د فزیوتراپي حواله باندې او د تاثیري کاټلنګ او چې څومره چارپیچل کې خلک دی چې یاره تاسو کم مریضان دلته کې راتګ کولی شئ. د دوی ټایمینګ څه دی دغه ټولې خبرې سره مونږ کړي دي، راځئ چې وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد فیاض خان دی، فزیوتراپسټ یم او په سنډې باندې زه دلته صفدر میډیکل سنټر ته راځم او دلته موږ د فزیوتراپي سروسز ورکوو. چې کوم ارق النساء ده، د سټ څونه مسلې دي، سټ کې درد وي، لاس ته راځي، جوړونو څه مسلې، دا ټولې نیورومسکولر څومره ډس آرډرز دي هغې باندې موږ سروسز ورکوو. زموږ بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ جمنیزیم دی، کوم ځای کې چې موږ پیشنټ ته سروسز ورکوو. نو لومبۍ خو به زه ووایم چې کوم ماشومان معذوره ماشومان دي، هغوی د نورو ماشومانو نه په قلار روان دي، هغوی برین ګروث چې کوم دی د نورو ماشومانو نه سلو وي، نو د هغوی دپاره موږ دا سروسز دغه کړي دي چې هغوی کې یره وي، کوارډینیشن د هغوی کمزوري، نو دا فزیو بال دی، په دې باندې ورته موږ ویریس په هغې باندې ورته موږ ورکوو چې هغه کوارډینیشن موږ امپروو کړو. دغه شان دا چې کوم پیرل بار دی په دې کې هغه موږ هغوی ته سټینډینګ ورکوو او هغوی ته د ګرځېدو ښه کولو لپاره موږ بیا هغې کې هغوی ته فیسلیټي ورکوو. ټیک شو. داسې دا ملټي جم دی، چاته بایسپ ټرایسپ د دې پټو، د همسټرنګ د دې لاندو پټو څه مسلې، د هغې کمزورتیاوي، د هغې سخوالي، نو د هغې د کمولو لپاره بیا موږ دغه هغوی باندې ایکسرسایز کوو. ټیک شو جي. تاسې بیا دا د پین منیجمنټ د حوالې سره د درد د کمولو، د ارق النساء د درد د کمولو، د ملا د درد د کمولو، د هغې پټې مضبوطولو لپاره بیا موږ سره دا ټرانسکوټینیس نرو سټیمولیټرز دي. په دې ورته بیا موږ دغه درد چې کوم شدت دی د هغې د کمولو دپاره بیا موږ دا مشینان استعمالوو او د هغې نه پس ورته بیا موږ د ورزشونو په ذریعه باندې د هغوی روزمره معمول چې کوم دی هغې ته راوستلو کې بیا هیلپ آوټ کوو موږ. ټیک شو جي. داسې بیا دا د ګرموالي دپاره دی چې کوم ځایونو کې هغوی ته سرکولیشن کې څه پرابلم وي، اکسیجن ډیفیشنسي وي، اکسیجن کم وي، درد وي، نو د هغې دپاره بیا موږ دا هیټ استعمالوو. داسې د دغې معذوره ماشومانو دپاره موږ سره هغوی د کېناستو کې هغوی ته تکلیف وي، ودرېدو کې هغوی ته تکلیف وي، نو د هغې دپاره موږ دا مختلف اکوپمنټس جوړ کړي دي چې هغې کې د هغوی د ودرېدو کې بهتري راشي، په کېناستو کې بهتري راشي، د هغوی سټ ټینګولو کې بهتري راشي، نو هغه بیا موږ د دې دپاره بیا دا استعمالوو. ټیک شو جي. داسې دا موږ سره لیډرز دي، چاته د اوږې مسله وي یا دغې ماشومانو ته د سټینډینګ مسله وي، اپر لم یې کمزوري، د پاس سیسې کمزوري، په هغې باندې ورته بیا موږ ری ایجوکیشن ورکوو په دې لیډرز باندې. دا شولډر ویل دی، چاته چې د اوږې مسله وي، اوږې نښتې وي شوګر د وجې نه یا د سټ د وجې نه، د هغوی په اوږو کې یا په لاسونو کې څه مسلې، د هغې دپاره بیا موږ دا اکوپمنټ استعمالوو چې د هغوی د حرکت ښه شي او بغیر د نشې نه چې کوم دی هغوی خپل حرکت اچیو کی. نو دا د هغې دپاره زما یو دا ریکویسټ دی چې چاته کوم ځای کې هم درد وي، نو هغه د اول د فزیوتراپسټ سره یو د هغه نه دی یو اوپینین اخلي چې هغه وګوري چې یاره دا څه مسله کیدی شي او یا د ورزشونو او د دغه سره دا قابل علاج دی که نه، نو فردر به بیا هغه مخې ته که نیورو سرجن ته وي، ارتوپیډک سرجن ته وي، نو هغه به بیا ریفر کوي. خو کیدای شي هغه په دقې لیول باندې د هغه مسله
حل شي داسې یو پیشنټ چې هغه نشي راتلی نو هغه ته کور ته ستاسو څه سهولت په بل دغه کې به بیا مونږ سرویسز هم ورکوو او څه ایکسرسایز به مونږ په بل دغه کې بیا هغوی ته جنرل ایکسرسایز چې کوم دي چې هغه بیا هغه جاري ساتي به مونږ یو سیشن هغوی ته دغه کوو په ټایمو په لحاظ ټایمینګ چې کوم دی هغه د 9 نه د 3 بجو پورې دی ماسپښین 3 بجو پورې دی پورې مونږ سرویسز ورکوو دلته په صفدر میډیکل سنټر